السلام علیکم ملګرو. په سوشل میډیا یو خبر چلیږي چې مفتی محمد ندیم صاحب مفتی غلام فرید سے باندې حمله کړې ده، تشدد یې کړی دی. اصل حقیقت څه دی ملګرو؟ مفتی محمد ندیم صاحب په باره کې څو ورځې مخکې مفتی غلام فرید صاحب یو چا سره په کال خبرې کولې، یو پنجپیري مولا سره، او په هغې کې بار بار د مفتی محمد ندیم صاحب ذکر کوي مفتی غلام فرید، او څه الزامات یې لګولي. نو د هغې په جواب کې مفتی محمد ندیم صاحب یوه ویډیو ریکارډ کړه، مفتی غلام فرید ته جواب ورکو چې راشه ما سره کینه چې د علم پته دې ولګېږي چې ته مفتی محمد ندیم صاحب ته دا مسله نه ورځي، د دې پته ورته نشته. نو د هغې په جواب کې مفتی غلام فرید صاحب په ځای د دې چې هغه علمي جواب یې کړی وی، نو مفتی محمد ندیم صاحب باندې ذاتي حملې شروع کړي او څه بې بنیاده غلیظ الزامات یې ولګول، یعنی ذاتی معاملات یې وچېړل. نو بیا مفتی محمد ندیم صاحب هغه پسې دوباره ویډیو نه ده کړې، بلکې د هغه ځای ته ورغلی دی د دې تپوس دپاره چې په کار دا وه چې تا علمي جواب کړی وی، تا په ما باندې څه قسمه ذاتي الزامات ولې لګولي دي. نو کله چې مفتی محمد ندیم صاحب ورغلی دی او مفتی محمد ندیم صاحب سره مفتی عبید الله باجوړي صاحب هم موجود و چې دا واقعه ټوله هغه بیان کړې ده. نو په دغه دوران کې مفتی غلام فرید صاحب د هغه ذهن ته دا راغلی دی چې مفتی محمد ندیم صاحب ما پسې راغلی دی او وهلو ټکولو له راغلی، ما وهي. نو دغه شان په غوسه کې راغلی دی، په جذبه کې راغلی او تمانچې یې راوچته کړې ده او بوډ یې وهلی دی. نو د مفتی محمد ندیم صاحب محافظینو دا نیولی دی او د ده نه تمانچه اخیستې ده او دا یې د دې نه منع کړی دی. نو بیا مفتی غلام فرید صاحب چې کله معامله حل شوې ده، د هغې نه بعد هغه پخپله د دې اقرار کړی دی چې زه په غوسه کې وم او پوه نه شوم، شکر دی چې تاسو زه ونیولم او داسې نه چې ما نه د مسلمان قتل شوی وی او زه به اوس په جیل کې وی. نو په دغه ځای کې صرف یو ګواه نه دی موجود، ډېر زیات ګواهان موجود دي. دا د مفتی غلام فرید صاحب نننۍ ویډیو ده چې 4 غنټې مخکې اپلوډ کړې ده. هیڅ قسمه مفتی غلام فرید صاحب څه پوسټ نه دی کړی او نه دا ویلي چې په ما حمله شوې ده. نو دا ټول د باطل یو سازش دی او که چیرته الله دې نه کوي که داسې څه مسله راشي نو تمام ثبوتونه موجود دي. د مفتی غلام فرید صاحب هغه اقرار هم موجود دی چې غلطي مانه شوې ده او زه په غوسه کې وم. د مفتی محمد ندیم صاحب هیڅ قسمه غلطي نه شوي. دغه ټول معلوماتو ملګرو که ویډیو هم خوښه شوي نو لازمي لایک او چینل در سره سبسکرایب کړئ. د ویډیو کتلو ډېره مننه.